څوک چې 15 د شعبان باندې روژه ونیسي. فرمایي علماء کرام چې الله پاک به د انسان ته د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. نو ډیره زیاته ناشنا وظیفه او ډیره زیاته ناشنا ویډیو ده، ملګرو سره شریک کړئ، کیدای شي چې هغوی هم د دې ویډیو نه پیدا والی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزه اخلئ. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپلې بندګۍ د محتاج ساتي. یاد ساتئ څنګه چې 15 د شعبان چې کومه شپه ده، د 15 چې کومه شپه ده، دا څومره اهمه ده، څومره عبادتونو والا ده او دغه رنګه څومره د عظمت والا شپه ده. نو فرمایي چې د شپې تاسو بندګي کوئ، وصوموا نهارها، او دغه رنګې د ورځې روژه نیسئ. کله تاسو د 15 د شعبان په شپه باندې 15 په شپه باندې تاسو د الله پاک بندګي وکئ او دغه رنګې 15 تاریخ د شعبان باندې بیا تاسو روژه ونیسئ. د دغه روژې ډیر زیاته ناشنا فضایل راغلي دي. فرمایي چې کوم سړی دغه روژه ونیسي یا کومه زنانه 15 د شعبان روژه ونیسي، نو فرمایي چې الله پاک د انسان د 500 کالو ګناهونه معاف کوي. څومره ناشنا خبره ده. انسان ژوند اکثر 40 کاله وي یا 50 کاله وي، انتهایی 60 کاله وي یا انتهایی 70 کاله وي. نو دا پیر د روژه ونیسي او بله پیر د روژه ونیسي، ان شاء الله العزیز الله پاک به تر 500 کال ګناهونه د معاف کوي. نو چې په یو پیر روژه نیولو باندې، یوې روژې نیولو باندې الله پاک در 500 کال ګناهونه د معاف کوي، دا ډیره زیاته غټه خبره ده. یاد ساتئ چې د کتاب نوم دی هر ماه کې شرعي احکام، لیکلی دی شیخ الحدیث مفتی محمد الیاس زکریا صاحب، او دغه رنګې پیج نمبر 178 او دغه رنګې 178 نمبر پیج دی. نو په دې کې دا وظیفه دوی لیکلې ده. الله پاک هم خوشاله آباد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.